نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سره په جنت کې روانو ما مخې ته مې د خپو کشارې خطو خو هغه کشارې ما ته اشنا اشنا ښکارېدو چې دا خو زما په صحابه کرامو کې دا قدم د چا دی. د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام نه مې تپوس وکړو چې د خپو دا کشارې چې دی نو دا خو د بلال نه دی زما هغه صحابي چې دی د خپو دا کشارې خو ما ته د بلال ښکاري. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمیل او دا ستا د تور بلال د خپو کشارې دی چې په جنت کې اورېدل شي. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام را سره مرګره په جنت کې روانو چې په جنت کې روانو وی زمانه مخکې د خپو کشارې خطو د خپو کشارې رانه خطو خو ما مخصوصوله داسې چې دا د خپو دا اواز چې دی که نه دا خو زما په صحابه کرامو کې د چا د خپو اواز داسې دی. د بعضې سړي د خپو کشارې خلک پیژني که نه تا به لیدلی نه خو د خپو د دې کشارې به تا ته پته لګي ویې لکه پلانکې را روان دی تا ته څه پته ده زه د هغه د قدمونو ما ته پته لګي چې دا پلانکې دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سره په جنت کې روانو ما مخې ته مې د خپو کشارې خطو خو هغه کشارې ما ته اشنا اشنا ښکارېدو چې دا خو زما په صحابه کرامو کې دا قدم د چا دی. د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام نه مې تپوس وکړو چې د خپو دا کشارې چې دی نو دا خو د بلال نه دی زما هغه صحابي چې دی د خپو دا کشارې خو ما ته د بلال ښکاري. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمیل او دا ستا د تور بلال د خپو کشارې دی چې په جنت کې اورېدل شي. دا د بلال رضی الله تعالی عنہ فضیلت دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الته یو بنگله وه و ډېره ښایسته جوړه وه او د هر جنتي په بنگله کې 4 نهره به بهېدل. د هر جنتي په بنگله کې څو نهره دي 4 نهره دي. یو د خالص اوبو د خوږو اوبو نهر دی دویم د خالص پیو دی او دریم خالص شراب داغی نهر به پکې رواني او داسې د دنیا د شراب شان شراب بنی ښه چې ویس کې بیهوشي در باندې راولي بیا واړه بول لوی بول چې برغ بهیږي او چغې روړي وی په ځان پوهېږي نه لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون په هغې کې نه فضول خبرې شته دی نه ګډې وډې شته دی نه د هغې نه بیهوشي شته دی داسې جنت خوند خالص خوند دی خو داسې سردردي او ګډې وډې خبرې پکې نشته لکه دلته کې چې ښایسته جوس څنګه وي لکه نو یو نهر د خالصو اوبو دویم د خالصو پیو دریم د خالصو شرابو او څلورم نبی علیه السلام فرمایي د خالصو شاتو د شاتو د ګبین دا 4 نهر د هر مومن په کور کې به بهیږي هلته په جنت کې الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو ښایسته بنگله مې ولیدله او د هغې بنګلې مخې ته یو ښایسته جینۍ ناسته ده او په دې مخ باندې اوبه راچې مخ لاس داسې کوي خو دې مخ باندې چې دا لپه راواچي داسې که نه او د دې مخ نه یې دا اوبه د ښکته ساسي وی دا ساس کې داسې ښکاري لکه ملغلرې
د اوبو د اساس کې داسې ښکاري لکه ملغلرې چې د دې د مخ نه دوړېږي ورتاویږي. ما د جبريل علیه السلام نه تپوس کو جبریله دا بنگله د چا ده او دا ښځه څوک ده؟ وی جبريل علیه السلام راته وفرمایل چې د الله پاک پیغمبره په خپله ترېنه تپوس وکړه، په خپله دې تپوس وکړه چې ته څوک یې؟ وی ما ترېنه تپوس وکړو چې دا بنگله د چا ده؟ ما ته وی چې دا ستا د یو امتي هغه تور بلال حبشي چې یادېږي دا د هغه ده، دا د هغې تور بلال بنگله ده. وی ما ورته وی چې ته څوک یې؟ وی چې زه د هغه چنغلی یم او د هغه په انتظار کې شپې سبا کوم، دلته هغه ته انتظار کوم. بیا چې نبی علیه السلام راغی که نه، نو بلال رضی الله تعالی سره خندل. وی بلاله کوم عمل دې شروع کړی دی چې ګرځې په دنیا کې او د خپو کشار دې په جنت کې اورېده شي؟ دا کوم عمل دې شروع کړی بلاله؟ څه عمل دې شروع کړی دی؟ ګرځې دلته خو د خپو اواز دې ما په جنت کې اورېدو، دا کوم عمل دې کوي؟ بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایل اذا الله پاک پیغمبر ما ته خپل څه جدا داسې خاص عمل نه دی معلوم، ما ته څه خاص عمل جدا داسې نه دی معلوم چې زه کوم. ها یو عادت مې شته دی. وی کوم؟ وی چې کله اودس وکم نو په اودس پسې 2 رکعاته نفل ضرور کوم چې هغې ته تحیة الوضو ویلی شي. چې کله هم اودس وکم نو په اودس پسې 2 رکعاته نفل ضرور کومه، دې ته تحیة الوضو ویلی شي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی بلال هم دک عمل دی چې ګرځي په دنیا باندې او د خپو کشاره دې په جنت کې اورېده شي. نو چې کله دې هم اودس وکړو نو په اودس پسې چې مکروه ټایم نه نو 100 رکعاته نفل کوه، 2 رکعاته نفل ضرور کوه، دې ته تحیة الوضو ویلی شي او دا ډېر زیات ثواب لري. بل دا دی چې کوشش کوه چې بې اودسه ونه ګرځې، کوشش کوه چې همیشه دپاره ته په څه کې په اوداسه کې. نن سبا خو ساړو مشکل نشته دی، خامخا سړی واشروم ته ځي، لیټرونو ته ځي، نو استنجا خو د مخې سره وشي، خو صرف چاراندام کول دي که نه، نو چاراندام هم کوه که نه، همیشه دپاره په اوداسه کې ګرځه. د دې ډېر زیات فضایل دي. یو فایده د دې دا ده چې په الله تبارک وتعالی به در باندې په دنیا کې تنګسیا د مال نه راولي. کم انسان چې همیشه په اوداسه کې ګرځي که نه، د ده په رزق کې به ډېر زیات برکت وي، په ده باندې مالي تنګسیا چېرته هم نه راځي. دا تجربه ده وایي کوي. کم انسان چې همیشه په اوداسه کې ګرځي په ده باندې به د رزق تنګسیا نه وي، د ده په مال کې به ډېر زیات برکت وي. یو فایده خو دا خو دنیوي فایده ده. بله اخروي فایده دا ده چې ته هر ټایم په اوداسه کې که نه، نو کوم ځای چې د مونځ ټایم در باندې پوره شو بس په مانځه ودرېږه، تا ته پته ده چې زما اودس شته دی. دا مشکل به درته نه چې زه زما اودس کوم اوبه شته او که نشته دی. ته چې په اوداسه کې یې خو چې د اذان کېږي کو په لاره کو هر ځای یې بس څادر ځان ته غوړه او په مانځه ودرېږه، ته مخکې نه په اوداسه کې موجود. نو بلال رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبر دا سجده عمل خو راته نه دی معلومو، خو چې کله اودس وکړم نو په هغې پسې 2 رکعاته نفل ضرور کومه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی بلال هم دک عمل دی چې په دنیا کې ګرځي د خپو کشارې دې په جنت کې اورېده شي. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ
په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ. ډېره مننه. والسلام.